السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملم چټول بروغ جوړې نن سره یو داسې خبر شریکوم چې یقینا په دغه خبر اوریدو باندې به تاسو خوشحال هم شئ، خو په دغه خبر اوریدو باندې به تاسو حیران هم شئ چې داسې هم لا یو انسان کولی شي. تاسو معلومه ده چې په شام او په ترکیه کې څو ورځې مخکې زلزله راغلې وه چې د هغې د وجې نه په زرګونو کورونه هغه راپرېوتي وو او په لکونو خلک د دغې نه متاثره شوي وو. د دغې لپاره مختلف ارګنایزیشن مختلف ملکونو د دغې لپاره امداد وکړو، د دغې ترکیې او د شام د مسلمانانو لپاره دغې زلزلې د متاثرینو لپاره پرون یو کس 30 میلیون ډالر په یو اس کې یعنې په امریکا کې هغه په سفارتخانه کې د ترکیې په سفارتخانه کې ورکړي دي 30 میلیون ډالر د دغې متاثرینو لپاره. یقینا چې په ویلو باندې هم ډېر زیات ګران دي 30 میلیون ډالر، او دغه بل چا نه دي ورکړي بلکې یو پاکستاني رور ورکړي دي دغې په سفارتخانې ته د ترکیې چې کومه سفارتخانه ده په امریکا کې، هلته دغه بزنسمین ورغلی او هغه دغه 30 میلیون ډالر دغه ورکړي دي د متاثرینو لپاره. او دای هم ویلي چې زما شناخت به تاسو نه ښکاره کوئ، یعنې زما نوم او زما چې څومره معلومات دي هغه به تاسو چاله نه ورکوئ، یعنې زه خپل نوم مخې ته راوستل نه غواړم. یقینا چې داسې انسانان هم په دنیا کې شته دی، د انسان هغه انسان حیران شي چې دومره سخي انسان هم هغه کیدی شي چې د متاثرینو لپاره 30 میلیون ډالر هغه ورکوي د دغې ترکیې او د شام متاثرینو لپاره. تاسو ته به معلومه وي چې په 1 میلیون ډالر کې تقریبا 27 کروڑ روپۍ وي، په 1 میلیون ډالر کې تقریبا 27 کروڑ روپۍ وي. نو بیا چې 30 میلیون ډالر شي نو دا تقریبا راځي 8 ارب او تقریبا 72 کروڑ روپۍ. 8 ارب 72 روپۍ د پاکستاني روپو کې راځي 8 ارب 72 کروڑ روپۍ په دغه پاکستانو روپو کې راځي چې دغه انسان د متاثرینو لپاره کوم چې په شام او په ترکیې کې دغه زلزله راغلې وه د دغې لپاره دغه ډونیشن کړی دی. یقینا چې دا د هر مسلمان لپاره او بیا خاص کر د هر پاکستانی لپاره د فخر خبره ده چې الحمدلله زمونږ مسلمانان په چیریټي کې یعنې په امداد ورکولو کې په مرسته کولو کې د هر چا نه مخکې وي. زمونږ پاکستانیان کله چې په دنیا کې په یو مسلمان باندې سخته راغلې ده هم دا پاکستانی دغه خلکو له تللی دي، دغه خلکو سره مدد کړی دی، دغه خلکو سره امداد کړی دی او دغه راجوت کړي دي. دا ډیره زیاته د فخر خبره ده زمونږ د ټولو لپاره چې یو مسلمان او بیا یو پاکستانی هغه د زلزلې د متاثرینو سره دومره امداد کوي او هغه بیا خپل نوم هم مخې ته نه راولي. الله تعالی دې ورته د دې اجر عظیم ورکړي. یقینا چې دا ډیره زیاته غټه خبره ده چې دومره اماونټ سره دغه پیسې ورکړي دي د دغې متاثرینو لپاره. الله تعالی دې په دغې ترکیې او په شام په مسلمانانو باندې رحم او کرم وکړي او موږ له دې الله توفیق راکړي چې د دغې مسلمانانو سره ودرېږو، د دغې مدد وکړو. دغه ویډیو سره زیات نه زیات شیر کړئ انشاءالله چې په یو بل ویډیو کې به ملاویږو. تر هغې پورې راکړئ مال اجازت. د لوی الله په امان.